الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدقت يا رب العالمين. دی زینا سورة التین دا شروع شو. تسمیت الکل باسم الجزم دی لنبنی آیات کې د تین نوم راغلی نو دا د وجه بس د ټول سورت نوم دی. د سورة البروج نه پس دا سورت را نازل شوی دی او په مکه معظمه کې را نازل شوی. د نزول په حساب سره 30 دی او د ترتیب عثماني په اعتبار سره 95 سورت او دی صورت کی مخ کی صورت کی او هغه نه مخ کی صورت کی تسلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یا انعامات او بعضی سيزونه د هغه تذکره وا د دواړو جهانونو سردار زمونږ استاد او محبوب راهنما سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او په دې صورت کې الله بعضی هغه سيزونه ذکر کوي چې چا د هغه اتباع وکړه هغه له الله سور کوي د هغه نعمتونو هغه اجر ذکر کوي. او دا صورت د دې دعوه چې د هغه توحید دی او په دلایل عقلیه او نقلیه سره سلور الله رب العزت قسمونه خوري او هغه کې درته دلایل عقلیه ذکر کوي او بیا درته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې دلایل نقلی ذکر کوي. الله رب العزت فرمایي والتین او قسم دی وی په انذر باندې والزیتون او قسم دی په زیتون باندې یا گواد انذر والزیتون او گواد زیتون وطور سینین او گواد کوی تور یعنی تور سینا وهذا البلد الامین او دا خاریه امن والا دا خاریه سشي امن والا وهذا البلد الامین او دا خاریه امن والا. کله نه کله داسې شي چې د یو څه ذکر وي او دا غي نه مراد بل سوي نو دا سم راځي شي. بعض علما فرمایي چې تین او زیتون دا دوا علاقې په شام کې دا داغي نمونه نو دا قسم پاغه خوړل دي او هغه زکه بیا ورپسې و تین او زیتون قسم دی په تین علاقه په زیتون باندې هغه وی زکه چې ورپسې ذکرم چې دا د غر دی او یا چې د زمکه دی نو دام چې علاقې دي هغه وی و تور سینین او په تور سینار قسم می دام چې غر دی دا غر دی چې د موسی علیه السلام کلام شروع د چا سره د الله رب العزت سره په دې غر باندې وهذا البلد الامین او په دې خاریه امانتدار باندې چې رامن وای رب ته په خارونو کې چې صدا ګران ده نو هغه څه ده مکه معظمه الله ته خو علاقه ګران علاقه الله ته نږدې علاقه او د ټول پټول زمګه یعنی زمګه چې کم ځای کشه شروع شوی دی د کم ځای چې د هغه خورول شروع شوی دی یا په زمګه باندې چړمبنه کوټه د الله رب العزت په نوم باندې جوړه شوی ده هغه څه شه ده بیت الله شریف ته هغه په دک علاقه الله وی چې په دغه بل دای حیثیت د دې چې څوک ورته وردن نشو ستا جانی دشمن ولې نوي هغه په امن دی په دغه ځای کې وهذا البلد الامین. او دا صرف په دې مذهب کې نه دا مخ کې جاهلیت کې اوی چې دیوم د دې خیال ساته الله وی لإلا بقریش إلا بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله وی چې د دې کور په برکت می تاسو ته چې دي سفرونه آسان کړو رحلت شتای او صيف د ګرمي او د یخنۍ د تجارت سفرونه ځان لاله کو ته بدله خلکو به د دې کور خیال ساتو تاسو لوي چې د امن او د یاري نه پټول عربي معاشره کې تاسو محفوظ ساتل انا کې دا ګران او پاوټه تصور ګران. یو شاعر د مفسرین یو شعر را نقل کړي یو شاعر د خپل علاقې تذکرہ کوي د خپل قوم نو اغي بارا کې داسې لکه دانن سبا چې موږ یو بل توي سوګدا سنې کا عمل کې زمړ د ازبر پکې تر هغه
یا د چا زوی چې دی یا رور یا داسې څوک نیک شي نو هغه پسې بیا نښتې نیکۍ دی نه پرېږدي. تکه شان یو شاعر دی هغه د خپل قوم تذکره کوي نو هغې کې یو شعر دی هغې کې وایي چې ته به چې بس د عبادت له خدای صرف زما قوم پیدا کړی. مطلب دا چې دا نور خلک ډاکې کوي غلا کوي جرمونه کوي زما دا قوم ډوکوي نه وي ته به چې د عبادت له زما دا قوم خدای صرف پیدا کړی. یعنې هغه پې خفه دی داسې وخت. او چې رشتې له بلر تاریخ وګورئ بعضې قبیلو کې نو وی به څو ډاکې یې کړي څو غلاګانې کړي چې رشته ولا زمونږ د کوره غواړي. یا بعضې ځایونو کې جنډې به په بعضې کورونو ولاړې چې بی دې کې ډېره زیاته زنا کړي لکه نن سبا د چپلو حساب یې الله هم دې وساتي یو سبب. نو دا په بعضو کې ټول نه یادوم بعضو کې نو دا او چې ډاکه غلا به نه وکړي ورته به وي دې غلا نشي کولی د غلا نه دا کړي څوک یې قتل کړي دې زمونږ د لور به څه حفاظت دا د دې لپاره یعنې دا حساب لګوه داسې جاهلیت. نو په هغه کې م الله وي وهذا البلد الامین حالان کې دې د دې هېڅ تقدس خیال عیسایان ورته یوه بیروي د نجران هغوی ورته خپل بوتان هم په کعبه مبارکې کې لګولي او عیسی علیه السلام او د مریم بیبي خو پکې نشته د هغې د خوشحالولو دپاره د عیسی علیه السلام بوت هم جوړ کړو د مریم بیبي یې جوړ کړو هغې هم په کعبه کې ولګو. اعوذ بالله من ذلک داسې جهالت. یا بله چې وایله یو زنانه او یو سړی و هغې نه زنا شوې و الله ته د عبرت دپاره کاڼي جوړ کړو او زنا یې دننه په کعبه مبارکه کې کړه. نو دې خلکو د عبرت دپاره بار کېښودل چې خلک به دې به چې آینده نسل راغی هغې د عبادت شروع کړه. نو الله وی وهذا البلد الامین او په دې خاریه امانتدار باندې د امن والا باندې او کله ناکله د یو سیس تذکره وشي خدای نه مراد بل سی. الله وی وتین په انذر د قسمی نو د انذر نه مراد بعض علما فرمایي جمعات مسجد نوح علیه السلام جمعات د نوح علیه السلام ته مراد دی. کوم جمعات کې یعنی عبادت خانه جمعات نه مراد عبادت خانه ده دا عبادت خانه هغې لپاره چت وغیره ضرورت نشته هغه خو اکثر موږ د ګپ لپاره جوړو دې ضرورت نشته. حدیث کې راځي اخره زمانه کې به یو جمعات والا په بل جمعات باندې فخر کوي چې زمونږ ډېر ښایسته دی زمونږ داسې جوړ شو دا پلان کې دا کیسه. نو د دې نه مراد د نوح علیه السلام مسجد دی چې لومبنې وحي په هغه باندې راغلی و شریعت ورته ملو شي. او د زیتون نه مراد چې دی دا بیت المقدس یا قدس هم ورته ویلی شي. دغه علاقه خاص چې په هغې باندې بیا څه مسجد اقصی دی کوم ځای کې چې د کافرانو خوښ نو مسلمانان پرېږدي جمعې مونځ ته که خوښ یې نه پرېږدي اسرائیلو لاس کې. نو مسجد اقصی ته مراد دی چې عیسی علیه السلام ته کوم ځای شریعت ملو شو. او د طور سینین نه مراد چې دی هغه غر دی چې موسی علیه السلام ته شریعت ملو شو. نو ګوره نومونه خو دغه ذکر شو مراد دی دغه معنی دغه او مراد دغه شو. وهذا البلد الامین دا ګورې زده کوې کاکا دې پسې انسان زړه ستړی کوو ښه. وهذا البلد الامین او دا عامه بته چې دی نو ترجمه کې به صرف دا وورئ چې انځر باندې قسم دی او په زیتون باندې قسم دی دا نه بعضې نقطې زده کوې. وهذا البلد الامین او په دې خاریه امن والا باندې نو خاریه امن هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لومبنې شریعت پکې ملو شو. نو د دې مطلب څه شو چې په دغه ځایونو باندې الله قسم خوري. مطلب یې دا دی چې په دې ټولو مذهبونو کې دا خبره مشترکه ده چې د الله وحدانیت ومنه که په نوح علیه السلام باندې وحی راغلی ده که په موسی علیه السلام راغلی که په عیسی علیه السلام راغلی. خبره یوه ده خبره بیله نه ده خبره یو ده پروګرام یو دی دین یو دی بنیادی خبرې ټولې یو دی. بیا د زمانې سره د هغې بعضې څیزونه چې دی حذف شوي بعضې لګي. نو د دې وجې شریعت وی ټوله بنیادي یو دی. نو الله وایي چې هغې ته هم د توحید خبره کړې وه یا لکه چې کم پیغمبر راغلی هغه ته نه ویلي یا ایها الناس قولو لا اله الا الله ای خلکو الله ومنئ د الله بندګان شه د مخلوق بندګي پرېږدئ. د چا بندګان شه د الله بندګان شه. د موسی علیه السلام فرعون ته څه وایي ورته وایي دا خلک چې دی د خپل غلامۍ نه وباسي او هغې ته څه وایي یو الله غلامي قبوله د پیغمبر کار دی چې بنده د غلامۍ نه وباسي او الله واحد لا شریک بس د الله حکیمیت اعلی
الله وی والتین قسم دی په انځر باندې والزیتون او په زیتون باندې وتور سینین او په تور سینا باندې یا سینین معنا احترام والا په کوئی تور احترام والا چې عزت والا دی اکرام والا دی د دې وجه حدیث کې راځي دا حدیث مفهوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دجال به یوسو زینو ته نه داخليږي یو پکې مسجد اقصا دی بیت المقدس چې کوم دی دغه ټول لاغي چې کوم حدود دی هغه ته بنه داخليږي ها اگر چې اوس د کافرانو په لاس کې دی خدا سي بسوشي الله تعالی علم دې په څه طریقه به مسلمانانو کې غیرت راځي نو هغه به چې بیا د مسلمانانو په لاس کې دغه ځای ته بنه دي د کشان توري سینا چې کوم دی کوئی تور چې کوم غر دی دغه ته به چې دجال دغه ځای ته نشي راتلی مکی معظمه ته مدینه منوره ته بنشي راتلی او چې مکی معظمه ته مدینه منوره ته رانږدې شي نو داسې خپل به جړک ورکی روبه به غیزمه کې لچغه به کې ای سر به زلزلہ راشي نو دا کمزور ایمان والا یا د منافقان دا بول ټول د مدینه نه بار نوسی او چې چا مضبوط ایمانونه ای هغه وای چې مرګ راځي نو په مدینه منوره کې دی راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم کس په مدینه منوره کې وفات شه نو هغه به خصوصي شفاعت کو الله دې موږ ته نصیب کړي د دې وجه عمر رضی الله تعالی رسول الله تاسو ګره د جهاد خلق د شهادت د دعا نه غواړي د شهادت دعا غواړي سات غواړي دا څه خبره چې ستاسو په دغه روان دي شي نیټه دې نه روان دي خدا ورسره وایا چې خدای پاک زندگی می د عافیت نصیب کړي که ستاسو زندگی یو کال وي دوه وي درې وي څلور وي بیا چې ستاسو نیټه پوره کړي سبم د الله مرګ راځي نو خدای پاک دغه مرګ می د شهادت زندگی د عافیت او ګرځو مرګ نه شه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شهید با وای چې خدای پاک چې بیا ژوند ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل بیا بدی وای استغفر نو سوال کول غوښتل پکاري ښا نو د دې وجه عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کو او عمر رضی الله تعالی عنہ بیا سوال کو و یا الله رب العزت و مال مرګ د شهادت راکا او فی بلد حبیبک صلی الله علیه وسلم بخاریا د رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل گزین چې د صحابه په شان ماحول کې امن والا دا او په دې کې مرګ د شهادت بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ چې دینو په کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاریا کې نو چې الله ور نصیب کو نو هغه په محراب کې چې دینو زخمی شي او زمونږ د فقہ یو مسله ده که یو کس وړو کې زخم دی چاله ورکول نه وړو کې زخم دی ورکو یو کس دیو او هغه د دغه بیماری نه خنشه د دغه زخم نه او په دغه کې لاړ اگر چې معمولی زخم ولې نو د دې سبب چې کوم زخم ګرځیدي دای د لاس مړ شو نو گویا دې تا مړ کړي دا پتا باندې دا تاول دا ګوتا کړ الله دې وساتي او د دې د لاس دې خنشه مړ شو د ګوتې د لاس وک نه مړ کی خدا با حسابي کوم دی ګوتې بس دا د مړ کړ دک شان په مسجد نبوي کې زخمی کو او یو ورځ تقریبا صدا پاسه چې دینو هغه یا څه کم وضعیت هغه چې دینو زخمی او بیا د هغې د لاسه شهید شي نو ګوره په محراب سبب په محراب کې چې دی شي چې د خنجر ګزار کړو اوس په ایران کې چې دین د هغه په نوم باندې لوی مزار جوړ کړی دی چې چا عمر رضی الله عنه شهید کړو دا مسلمانان هغه ډاکټر اسراف صاحب دا په بوغس کې ډېر روان دي تاریخ کې وګورئ لقد خلقنا وهذا البلد الامين زکه چې دا رامیان خو چې دی هغه قبضه کړو کنه وهذا البلد الامين په دې هر یا امانت دار باندې لقد خلقنا الامن والا باندې لقد خلقنا الانسان وکاک الله فرمایي چې پیدا کړی مې دا انسان په احسن تقویم په ډېر ښه صورت کې نو دا په ذهن کې رانه شي چې دا سپین وینو دا بخولي ښا الله وی دا انسان مې په ښه صورت کې پیدا کړی دا خو ستا تقسیم دی چې دا سپین دی او دا تور دی دا پلانکی دی دا ډنګری هغه مخکې به چې تور نغیب ولا بیا خپل شی جوړ کړی وای سپین چې پته نه دا د سپوسته کې د تور د قرآن ټکی د بلا کې سب ولا جوړ کړو نو الله وی چې دا انسان مې په ښه صورت باندې پیدا کړی لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی مې دا انسان په احسن تقویم په ډیر ښه صورت باندې په اوچت صورت باندې الله په خپل پیدا کړی هو کدي انسان الله وی ځان او نه پیژند نو ثم رددناه بیا ګرځو دلرا اسفل ډیر کتا سابلین له ټول کتا پاتې کیدونکو نه نو دې کې بیا په لسابین بلا ترجمه علما کوي سو یو ترجمه دار چې ارزل عمر ته دا کا سورې خدا تفسیر دی را نقل د ډیرو خلکو نه دی خو اسفل سابین کې دغه تفسیر کې ارزل عمر نو بعد ډیر نیکان خلک د عمرونه زیات شوی او باغی باندې خط وغیرہ راغلي دي لہذا دغه مناسب نه دی خو کدی انسان ځان اون پیژاند نو الله بیا لاندې کاندې تم ور پسې راسي الله دې وساتي
بس دغه مناسبه خبره. ثم رددناه بیا موږ واپس کوو دلرا اسفل سافلین اغلان د ښکته له ډېرو ښکته پاتې کېدونکو نه. اوس الله وایي کم کسان نه ګرځوې کاکا ګوره تا نه ګرځئ تا کلمه ویلې ده څه دې ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وا لکه د سواړیانو تا نه ګرځئ ځکه کلمه دې ویلې کومه کلمه دې ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله. خو د کلمې سره الله یو بله خبره هم کړې ده وعملوا الصالحات د نیکۍ عمل نو د ساري منځم کوه د ماسپښین منځم کوه دا مازدیګر منځم کوه د ماښام منځم کوه کاکا د ماسخوتن منځم کوه. نو الله وایي بیا دې لاندې کندې ته نه ګرځوم ښه کو ته د سهار مونځ نه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه ځای ځکه د عمل صالح نه مراد علماو نه تپوس وکړي هغه عمل چې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بلکې ډاکټر صاحب هم دې ځای کې ترجمه کوله د هغه ترجمې وره چې ته وعملوا الصالحات او نیک عمل چې په طریقه د پیغمبر یا موافق د طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د منځونو خیال ساتل الله توفیق راکړي. الا الذين مگر ها کسان نه بدی کندې ته نزي امنو چې ایمان راوړي نو موږ ټول پکې شامل یو ټول وي الحمدلله. وعملوا الصالحات عمل کوي د نیکه الله دې را توفیق راکړي او چې څوک کوي الله دې موږ ټول ته بیا استقامت را نصیب کړي باغې باندې. وعملوا الصالحات عمل د نیکه او چې کوي عمل د څه شي د نیکه نو فلهم د دیو د پاره مدد دوی جزام ذکر کوي نو فلهم د دیو د پاره اجر دی غیر ممنون نه ختمیدون کی. الله وی دومره اجر بدر کم چې نه ختمیدون کی دی خان نه ختمیدون کی اجر دی. فما یکذبک بس سیس دروغجن کوي تعالی را بعدو پس تدین بالدین په ورځ د جزا باندې. الله وی چې د هر څه درته پته ولګی دا نو بیا اے انسان ته بیا پس تا ته لا د دین دروغجن ښکاری دین نه مراد ورځ د جزا د ورځ د جزا درته بیا څنګه دروغجن ښکاری ته پیدا نه وی الله پیدا کړی په خو صورت پیدا کړی او جسامت مراد دی پسل وربورو نه ګرځي پوزه دی چې د شاته نه ده خوله دی چې د دومره نه ده د کشان لاسونه دی هغه ځای پورې اوږده نه دي. الله وی په بهترین صورت مې پیدا کړی نو بیا ته ولې په دغه ورځ باندې وی چې دا ورځ الله دا قیامت نه دی ګرځوي چې الله دا دومره کړی دي نو الله قیامت هم ګرځولې فیصلې یو ورځ شته الله دې پکې پاس راوړي. الله وی فما یکذبک بس سیس دروغجن کوي تعالی را اے انسانا بعدو پس تدینا بالدین په ورځ د جزا باندې. الله وی الیس الله آیا ندی الله تعالی باحکم الحاکمین باحکم ډیر لوی حاکم الحاکمین د ټولو حاکمانو نه الله کوم الحاکمین ذات دی. والتین او قسم دی په انځر باندې والزیتون او په زیتون باندې و تور سینین او په تور سینا باندې یا په کوئی تور محترم باندې وهذا البلد الامین او په دغه بلد امن والا باندې لقد خلقنا الانسان چې یقینا موږ پیدا کړی انسان لرا په احسن تقویم په ډیر ښه صورت باندې ثم رددنا بیا ګرځو دلرا اسفل سابلین ډیر ښکته د ښکته ډیر ښکته د ټولو ښکته پاتې کېدونکو نه الله دې وساتي. الله فرمایي الا الذین مگر هغه کسان آمنو چې ایمان هم راوړی نو موږ راوړی دی که نه ټول الحمدلله. وعملوا الصالحات عمل کوي د نیکۍ الله دې استقامت را نصیب کړي په نیکو. فلهم نو د دوی دپاره اجر دی غیر ممنون نه ختمېدونکي الله دې را نصیب کړي. فما یکذبک نو بس څه څیز دروغجن کوي تعالی او انسانه بعدو پس د دینه بالدین په ورځ د جزا باندې الله هم دې ډلې نو ساتي. الیس الله وایا ندی الله رب العزت باحکم الحاکمین ډېر لوی حاکم د ټولو حاکمانو د پاسه ډېر لوی حاکم د ټولو حاکمانو د پاسه. الله دې راته اسانه کړي. سایه ترانه بس کوشش کوي اخري صورتونه دي چونکې اکثر یاد مې